الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلقناكم أزواجا. قال الله تعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، اللہ رب العزت په کائنات کې د اوسېدو د پاره او د ژوند د تیرولو د پاره څه قوانین، قاعدې، ضابطې او څه دایرې او څه حدود ذکر کړي دي. او په دې کائنات کې الله رب العزت خپل مخلوقاتو کې یو د بل محتاج ګرځولې دي، یا با الفاظ دیگر یو د بل معاون ګرځولې دي. غریب د مالدار د پاره معاون دی، مالدار د غریب د پاره معاون دی، مدد کوي وسره. د مالدار ډیر کارونه داسې دي چې په خپل یې نشي کولی، دای د پاره غریب سړی دغه تعاون کوي، مدد وسره کوي، دغه کار تر سره کوي، پوره کوي ورله. بیا الله رب العزت دا قرنګ دا مالدار هم معاون ګرځولې دی
دیم د دې خبرې پابند کړی دی چې ته به د غریب خیال ساتي. دارنګې الله رب العزت عام عوام چې کوم دي دای د علماء معاونین ګرځولي دي. د علماء سره تعاون کوي، محبت وسره هم ساتي، وسره کینی هم، عقیدت هم وسري، او ضرورتونو د پوره کولو کوشش هم کوي. دا قرنګي علماء کرام دا عوام معاونین دي. دوی ته دین هم خی، که جنازه هم ورته خی، که منځ هم ورته خی، که 24 घंटो زندګۍ کې تیرولو څه مسائل مخې ته راځي دا ټول ورته خی. محترم عارض میں داو چې دنیا کې الله رب العزت یو د بل معاون ګرځولې دی، او چې کله یو د بل سره غداری کوي، یو کس خپل کار کوي او بل نه کوي، نو دا هغې مناسب په هغه معاشره کې بګاړ راځي. که غریب د مالدار ضرورتونه پوره کوي خو مالدار د غریب ضرورت نه پوره کوي، نو بیا به غریب خلک به جنگ جګړې کوي. د قرنګي د مالدار او سرمایه‌دار خلکو مال ته به لاس ورچي او په یو مختلف شکلونو باندې به بګاړ راځي په معاشره کې. په دې معاشره کې دوه انسانان داسې دي چې یو بل سره معاونین دي، د یو بل سره تعاون کوي. که دواړه په خپل حدودو کې وخت تیروي، معاشره به ښکلې طریقې سره مخ په وړاندې روانوي، جون به ښایسته او که نه دواړو کې یو قسم د خپل فرض منصبینه، د خپل حدودونه، د خپل ذموارونه وروسته شو، نو بیا به نقصان او بګاړ پیدا کیږي. محترم اکثر مونږ د خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کور زندگی هغه د جنگ جګړو دا صدم تعویز را لوکا سلار راتو خواهی سبکو. اکثر پا دی خبر باندې خلق بلاش پیسې لګي او تعویزونه او جادو او مختلف قسم کارونه کوي. باغې د بلا پیسې ولګي. یو 15 اصول داسې دي کاغه خزه او خاون په خپل ځان کې راوسته، نو د کور دننه چې کوم زندگی ده دا به ښایسته شي، او که د کور دننه زندگی ښایسته شوه، محترمو بهر ډېر کارونه به زموږ سم شي. ځکه اکثر نارینه د کور نه په جګړه بار ته راوځي، کور کې اکثر د بیبي الا سوالو خوري غریب، نو په بیبي خو وز نه رسی، خو چې لومبې راځي جمعات ته، نو جمعات په امام باندې مټ بیا صفا کوي. دارنګې بازار ته وځي نو په رکشې والا سره جګړه، دکان ته ورسي نو دکاندار سره بیا جګړه، په لار رواني نو بل لاروي سره په جګړه. ولې ابتدا د کور نه روانه شوې ده. د کور زندگی سم نه ده، د اصول مطابق نه ده. 15 اصول داسې دي چې دې 15 اصول مونږ پاسداري وکړه، ان شاء الله العزیز زمونږ استادو د کور زندگی به ښایسته کیږي، او بیا به نه تعویض ته ضرورت دي، نه بیا مولا ته دې خبرې ضرورت دي چې جی تاسو راشئ
لیک شانتی کنا څه نصیحت وکړې ژوند به بیا ښکلی تېرېږي. لومبې 15 کارونه چې په سړي کې 15 خبرې 15 اصول داسې دي چې دا سړی خپل کی او سړی لومبې سخاوت خپل کی دی سخی دی سخی کنجوس او بخیل سړی دی نه. او حدیث مبارکو کې دی پور راځي د بخیل متعلق چې بخیل سړی به د جنت خوشبوئی هم نه بیني. کم سړی چې بخیل دی مونږ نارینه سخا کوي خو چې کله چا په مجلس کې ناسي بیا په ځان نه پیږي د بل نه قرض رالی شی به نوستل غواړي. خو چې کله د سخا ضرورت دی خپل بیبي له پیسې ورکې خپل بچی له ورکې د الله په کور کې لګې د دین په ځای کې لګې نو بیا مونږ چېرته پکې هغه زوړ لوټ ګورو ورکوټې لوټ ګورو چې سیبا پیسې زیاده ونه لګي او کوم نه کې چې نه لګول پکار دي هلته مونږ بیا په ځان نه پوهېږو څوک یې د نوم نمود دپاره کوي زما تره زوی دومره پیسې نوستلې وې زه به پکې دومره نولمه هغه د 10 ګټه نوستې وه زه به پکې د 20 ګټې نولمه زه به د خیمه ولې زه ستا نه څه کم یم څه. تنافس پکار دی سیالي پکار ده په کوم ځای کې پکار ده الله یې د هغې پویه مونږ ته را نصیبه کړي چې مونږ وایو چې پلانکي جومات جارو کوي زه یې ولې نه جارو کوم پلانکي 2 رکعاته نفل کوي شي زه یې ولې نه کوم ولې زه د هغه نه کوم څه دې کې صدقه کوي نو زه نشم کولی څه دې کې د الله په لار کې پیسې لګوي زه نشم لګولی سیالي په دې ځای کې پکار ده. مونږ سیالي د ګناه په کارونو کې سیالي کوو نو فرمایي چې لومبې اصول دا دي نارینه دپاره چې ده کې د سخاوت ته پکې د روپے حساب کتاب کور کې بقدر ضرورت حساب کتاب پکار دی خدا سے نه چې دا خو صحیح شو ټماټر خو د دې راوړلی شو هغه 10 روپۍ پکې چېرته لاړې د هغې راته الوايه او په 10 روپیو بیا مونږ کور والا را باندې کړي وغوې نو دومره د کنجوستوب حساب کتاب هم نه پکار دا د کنجوس سړي نه ده. سخاوت پکار دی بهترین صدقه هغه ده چې په خپل اولاد باندې وشي په چا باندې وشي په خپل اولاد باندې ولګي بهترین صدقه ده. بیا د هغې نه بعد ستا په ګاونډ کې غریبانان دي نور خلک دي په هغوی لګوه وست کېږي نو دا سخا لومبي اصول د نارینه دپاره دي او چې کله نارینه کې سخاوتي نو په پیسو په وړه وړه خبره باندې په 10 روپو باندې به کور کې جنگ جګړه نه راځي په 10 روپو باندې به کور کې وخل ټکول نه کېږي نو لومبې د کور د ژوند د تېرولو دپاره نارینه له پکار دي ده کې سخاوت پکې. دویم اصول چې دا نارینه پاک دامه نه زنانه هېڅکله دا نه غواړي چې زما خاوند د بد چلنه بد چلنه بد عمله چې دی پاک دامه نه د لمن پاکی د غلطونه دی لکه د زناور په شان دی په هر څاروي پسې سترګې نه وړي دی باوفایي د خپل زوجې او د خپلې ښځې سره
د خپل بیبي سره محبت دي. با حیاي دکې حیاي سترګې ښکته. الله دې معافي وکړي، سو قصور د زنانه هم شته، دا خبره نه ده. خو زمونږ نارینه اول خو ناس په داسې ځای کې چې په عام د لاره وي، په لاره کې ناسته نه ده پکار، په لارو کې ناسته نه ده پکار. دا د مخکینو قومونو عادت دی، بد عادت تیر شوی دی. په لار کې په چوک کې بې ځایه ځای کې خلک ناست دي، زنانه ځي راځي، غریبانان تللی نشي. څو څو پیرې داسې مونږ وکتل، باقاعده نارینهو ته ویلي شوي هم دي په دې لارو کې مه کښېنئ، او زنانو د تګ راتګ ځای دی، د دې باوجود هم خلک کښېني. خو چې کوم خلک باحیایي هغه داسې ځای کې نه کښېني چې د بل بې حیایي دې وشي. څنګه ته په خپله خور، په خپله مور، په خپله لور خفه کېږي، دارنګې بیا سړی د بل په لور هم خفه کېږي که نه، چې ته دا نه غواړې چې زما بیبي ته دې څوک بره وګوري، په هغې د چا نظر ولګي، دقه رنګې بیا به د بل بیبي ته هم نه ګوري. او دا خبره یاد ساته چې بل ته د نظر چوتېده نو دا مه وایه چې زما بیبي ته به څوک نه ګوري. ښه، ستا بیبي چې راوځي لازمي به ورته خلک ګوري، که هغه ډېره په پرده کې ولې نه. نو محترمو، دویم څیز پاک دامني ده. زنانه دا نه غواړي چې زما خاوند دی بد عملی، بد کرداری، دا نه غواړي. نو چې کله پاک داماني په نارینه کې ده نو کور کې جون به ښایسته وي، د ښځې به د خپل خاوند سره محبت او عقیدت زیات دي. محترم، دریم عمل او دریم اصول هغه دا وي چې د نارینه دی د صفایۍ خیال ساتي. مونږ معامله الټه ده چې کله نارینه بار ته ځي پردي واده له، نو بیا به کور کې ښه جامه او ښه کپړې اغوندي، ام لامبي، ځان پاک هم کي، چرته عطر او سپری میلاو شي هم 2-3 په ځان کوي. خو چې کله کور ته راځي نو بیا دا نه وایي چې ولې ما نه د خولو بین خېږي چې لږ شاندې پاک شم، لږ ګلام هم ځان پاک کم، په دې خیال نه ساتي. بعضې خبرې ګورئ لازمي دي، د کور جون به مو ښایسته وي، په الله قسم که په دې خبرو مونږ عمل وکړو. نارینه بهر ګرځي، پاک صفا ګرځي، چې کله کور ته راشي بیا صفایۍ خیال نه ساتي. نو په هر لحاظ باندې تاسو کله کله ګورئ که نه، خفه کېږئ مه، د معاشرې خلک یو. بعضې وخت یو کس به در تر غاړه وځي، دومره ټینګ به دې راونیسي او یو طرف ته او بل طرف ته به دې اړوي، او غریب به د خولو شړپ خولې به پې بیږي. بیا به دا نه وایي چې بل غریب کپړې پاکې دي، او دا کپړې ولې څښا کوم. نارینهو له د صفایۍ خیال ساتل پکاري. د نارینه لپاره دا اصول دریم نمبر چې دی د صفایۍ خیال ساتي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې زه خپل کور کې خپل بیبي د ځان داسې د صفایۍ خیال ساتم څنګه چې بیبي خپل خاوند دپاره ځان پاکوي، ځان ورته ښایسته کوي، ډولې کوي. خو دا خبره ما تاسو ته ړومبي وي الټه پلټه چلیږي. څلورم عمل هغه دا دی چې کوم د زنانو ذمه دارۍ دي، د زنانو ذمه دارۍ چې هغه د نارینهو په هغې کې څه کار نه وي. اوس سالنې نن یې دال پخ کړي، سبا یې غوښه پخ کړي، بل ورلې ساګ پخ کړي، چې سره وړې او پخې خو ترتیب به خپل ورکي د زنانو خوښه ده. یا سټې مې پاخه کړه،
نو زنانو په کار کې کار نه ساتل پکار چې کومې زنانو ذمہواري چې کومې ذمہواري پتا مقرر دي د زنانه جامه پیزار بچکه چې شریعت خلاف نه چې زنانو تک راتک غم خادي بچکه شریعت خلاف نه دا الله حکم پکې مات نشي دې ته پوس خو بکې خو چې کومې ذمہواري د نارینه نه دي زنانه ذمہواري دي او نارینه پکې سکار نه پای کې په زور باندې کار نه ساتل پکار او په وړه وړه خبره باندې جنگ جګړه نه پکار لکه مالګه سیوا شو مرچکی لک کم شو لک سیوا شو غوړی لک کم لک زیات شو په دې باندې جنگ جګړه نه پکار د کور ژوندۍ به خېسته شي او پنځم عمل چې کم اصول دي پنځم هغه دادي محترمو چې دا نارینه دا عقلمند او خياري صحیح عقلمند او خياري قمقل نه بعض بیوقوف وي قمقلی نو قمقل سړی با هر ټیم پلو بټوکو کینو سفزول خبره بکئی پزول میلس بکئی کور کې مبل خلک تنګي او بار بم خلک تنګي نو کور خلک به چې خدای دې اوس بار ته وباسي چې بار ته وځي او د کور خلک به وي د بار خلک مړه چې د کور ناس مونږ له مازه نه خرابولې ولی بیوقوف سړی دی قمقل دی په کم کار کې نه کار دی هغه بلټي یو خبره به تا نه کړي اب ځان لګي نو دی وجنا عقلمن او اوخيارتوب دا نارینه لپاره لازمی اصول دي چې دی اوخياري او عقلمن دي دا لازمی اصول دي پنځه اصول داسې دي محترمو چې هغه زنانه ځان کې راولي دا خو پنځه نارینه وو پنځه زنانو د پاره اصول دي دا زنانه په ځان کې راولي نو کور زندگی به خېستي پای کې لومبه خبره ده چې زنانه دا پاک دامن نه دا پاک دامن نه د خپل خاون نه علاوه د بل چا سره څه قسم تعلق نه او پاک دامن بی ار سړی خوخی خو افسوس دا دی چې مونږ غواړو چې پاک دامن دي خو د بل پاک دامن زنانا د هغې د عزت د تار تار کولو کوشش کوو هر ټایم کې خپله پاک دامنه غواړو او د بل هغه تار تار کوو د هغې عزتونه نو پاک دامنه بیبي له پکار دي چې د خپل خاون سره چې کم تعلق دی تا تعلق د بل چا سره نه د خپل حیا خیال ساتي د خپل پردې خیال ساتي دا لومبي اهم اصول دي او دویم نمبر اصول دا دي چې دا دی عقلمند دی عقلمند داسي خاون پس خبره خوشحاليږي پس باندې ناراضه کیږي سیر طبیعت خلاف دي سیر طبیعت موافق دي دې ته قتل پکاري او خيار خزداسي بعضی خزي خپل منمانی کوي خپل منمانی کوي نو روزانه وال خوري او چې نه او خياري د خاون چاحت ته وګوري زما خاون پس خوشحاليږي څنګه کپڑے چې زواله منو خوشحالي کم کلر والم خوشحالي هغه شان د کی خاون خوشحالي کور کې جنگ جګړه په دی یو خبر ختم شي نو خيار خزه پکاري او خيار خزه با د خاونم عزت بچ کی او با د خپل بچو خیالم ساتي او خيار خزه دریم نمبر اعتدال والی میانه روی کوي د کور خرچه کې اعتدال کوي څنګه چې سړی لګول کوي داسې خزم لګول نه کوي بلکې بچت کوي احتیاط کوي څه کوي احتیاط کوي غوړي چې څومره پکاري لږ کم اچوي دارنګې مساله څومره پکاري لږې کم اچوي روټې اوړه
ضرورت مطابق هغه کی سالن د ضرورت مطابق پخی کپڑے د ضرورت مطابق اخلی بقدر ضرورت اخلی دا سے نا یخنے لپاره 15 جوړې والی خزه سخاوت کوي کنه نو جوړه علی په 3000 روپے جوړه واغستا یو نه درې والی بیا بس کې سخاوت په خزه کې ډیر نه خو د کور په خرچو کې دا الله په دین چې لګي بیا که ناری نه دی او که زنانه دی دا سخاوت والا پکاری دی که بیا بخیلتوب نه دی پکار نو خزه به د کور په کارونو کې خرچو کې میان روی کوي درمیانه اعتدال والا وقت په تیری بیا به کور کې غوړیم زر نه ختمیږي چینی به هم زر نه ختمیږي او بیا په دې ګرانه کې زر ختم کا روزانه به جګړي نو د کور جګړې به کمی شي کوشش کوي څومره پیسې ولا ورکړي شي دا غې نه لګي شان دي بچت کوي لګي کی دي ضرورت په ټیم کې پکار راشي بیمار شو بل څه شو پای کې پکار راځي نو اعتدال والا وخت تیری او ورپسې اصول دا د صفای خیال ساتي ما تاسو ته مخکې وی معامله د نارینه مولټه ده د زنانه مولټه ده زنانه چې کور کی نو پواړه بګرځي سر به تړلی کلک کلک په درو کپړو باندې او چې کله کوي ته وی چې راځه د پلانکی کرزو لک شانتي تپوس چې هغه وکړو نو بیا په یو نیمه ګنټه کې نه تیاریږي بیا نه سر دړي او نه بل څه تکلیفي او په یو نیمه ګنټه کې بیا تیاریږي نه د لړن گاوند غم خاده د پاره ځان دومره سنبالي شریعت چې کوم طریقه ښودلې ده هغه دا چې زنانه په کور کې خپل خاوند د پاره ځان صفا ساتي ډول سنگار با په خپل کور کې چې نامحرم وکړه نه په کور کې چې نامحرم نه لیورځي یا نور رشتہ دار چې هغه دانی کور کې نو زنانه به ځان سنبالی خپل نارینه لپاره او کدای نو بیام د صفای به خیال ساتي خو د پردیم به خیال ساتي کور کې او د شریعت حکم دادی او طریقه دادا چې چرته زی زنانه دا با خوشبو نه لګي دا با आवाज والا سیزونه ناچی داسې بنگړي چې هغه आवाज کوي پخپو باندې داسې پانزیب چې आवाज کوي کپړو ته داسې لاندې وتا کنارې راځوړندي ګونګروګان پکې چې هغه आवाज کوي دا شریعت منع کړی دي په داسې خزه باندې د الله لعنت وریږي چې کوم خزه راوځي نارینه ځان ته مایل کوي په خپل نارینه ته مایل کیږي یې خوشبو لګولي په نارینه په خوا تیر شي داسې دا لکه دې چې زنا وکړه بد عملی چې وکړه دا دې مترادف یو شانته ده زموږ زنانه به کور ترتیب څنګه تاسو ته پته ده او چې کله بار ته وځي تفصیل دې ضرورت نشته تاسو ته پته ده محترمو ورپسې 5 نمبر اصول دادي د زنانو د پاره چې زنانه په کور کې د خپل خاون داغه چې سمال او متا ده داغه خیال ساتي بچی دی داغه تربیت کوي خیال ساتي داغه والدین دی خدمت کوي خیال ساتي د کور نور لوخ لرګي دی حفاظت کوي او خیال ساتي نو دا زنانه به نارینه سره نه په جګړه کیږي دا سه نارینه به زنانه سره په جګړه کیږي یو به سره جګړه نه کوي د کور زندگی با دا خیستی دا با د سکونی دا به د خوشحالوي الله رب العزت موږ تاسو ته د دین په دی اصول باندې موږ تاسو ټول ته عمل لا نصیب کی چې موږ تاسو په دې خبره باندې عمل کو زموږ د کور زندگی خیسته شي د کور زندگی چې خیسته شي محترمو د بهر زندگی ډېرې مسئلې دا سره الله ختمي دعا کې اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدی ګناهونه معاف کړي رب قسم وې موږ ته په عمل لا نصیب کړي
سم مونږ واورې د رب عمل پې راته را نصیبه کړي رب زمونږ د نارینه او د زنانو خپل منځ کې ژوند رب دا ته ښایسته کړي د شریعت مطابق کړي کم کارونه د شریعت خلاف دي رب دا کارونه مونږ محفوظ وساتي رب دا کارونه مونږ محفوظ وساتي په کوم چې ته ناراضه کېږي په کوم چې شیطان خوشحالېږي رب دا کارونه محفوظ وساتي په کوم چې رب ته خوشحالېږي راته کارونه مونږ ته آسان کړي رب په کوم ستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشحالېږي رب کار مونږ ته دای توفیق را نصیبه کړي څومره بیماران دي رب صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیبه کړي رب څومره مسلمانان وفات شوي دي رب مغفرت تامه نصیبه کړي رب قبرونه جنت باغچې وګرځي رب چا اولاد نشته نیک عمل دیندار اولاد نصیبه کړي چا رشتې نه دي شوي رب ښکلې او د عزت او د دیندار رشتې نصیبه کړي رب د جوړ رشتې نصیبه کړي رب چا اولاد نشته اولاد نارینه او زنانه ورکړي چا اولاد دی رب دیندار حیادار پردهدار رب ته لوی کړي رب دار قسم شرور آفتون مصیبتون لا علاج مرضون محفوظ کړي د حسد نه د کینې نه د بغض نه رب تکبر نه د جنگ جګړو نه د چغلې نه د غیبت نه رب مونږ ټول مسلمانان محفوظ کړي د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم کامل اتباع زموږ نصیبه کړي رب د دین د سربلندۍ دپاره د دین د اشاعت دپاره دین د بل ته رسولو دپاره رب په هر میدان کې رب مونږ د دیندارو خلکو ملګري کړي رب کوم خلک ستا دین خدمت کوي که تبلیغ حضرات دي رب د هغوی ضرورتونه پوره کړي د هغوی امداد نصرت او مدد وکړي رب که علما کرام دي د مدارسو د هغوی په عمرونو کې برکتونه واچي مدارس ضرورتونه پوره کړي خانقاګانې دي رب خانقاګانې ته آباد کړي رب د خلکو تزکیه نفس کوي رب مجاهدین دي دشمن خلاف ولاړ دي رب امداد او نصرت او مدد وکړي مسلمان چرته هم چې دي رب کم ځای کې د غیر په تسلط کې دي رب د هغوی تسلط نه د هغوی د قبضې نه رب ته آزاد کړي مسلمانان متحد او یو ځای کې رب د نفرتونه او د رب د ځان ځانه کېدو نه رب ته محفوظ وساتي رب د موږ ټولو رب خپل رضا خپل دیدار نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.